آنی بسی سری التکلم در باب تفعلنا مصدر دے گیس اچھتا پدی پوینشوے آنی التکلم اذا العارف به یکوی ازانا ازل عارفو اذا العارف به یکو على التکلم بما لا یکو علیه یکون دا تک یکوی یراہو عليه الجاهل وكذا في النطق الباطني عن الإدراك لأن المنطقي يعرف حقائق الأشياء ويعلم أجناسها وفصولها وأنواعها ولوازمها وخواصها بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف. أما تسميته بالميزان فلأنه قسطاس للعقل يوزن به قسطاس یا قسطاس قسطاس لغت پا کده سر اشتنا و تازو جو اجتحاد نہیں کرے گا نا قسطاس للعقل يوزن به تو حنفی دا حنف بنس خود اجتحاد دروازی بندشی ہوئی کسنگ سعودا کنا سلفی دا اجتحاد دروازے کلاو ساتے من خو که خطا شنو من خو دروازے کلاو منو کنا خود تو خو کلاو نو منی تو رے خطا کیگی وایا يوزن به الأفكار الصحيحة ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة. حال تا یوزنو شو دلتا یعرفو شو یار دیتا خالص گیس ہوئی بسم الله الرحمن الرحيم أما تسميته بالمنطق فلتأثيره في النطق ظاهري أعني التكلم إلى آخره مشرطة خبر شروع خب بین الاقوامی سطح باندې پوي اور ډېر په طریقه باندې روان کړي مقدمه راته وتړله چې هر فکر هر ترتیب دا موصل الى ثواب نه هغه سرتاو منله ویل ته چې د دې ټینشن نه د بچ کېدو لپاره د یو قانون ضرورت دی چې هغه د سوی لکه منطق اوس وجه تسمیه منطق بیانې اما تسمیته بالمنطق عنوان لکه وجه تسمیه المنطق اما تسمیته بالمنطق دی توی تسمیت المنطق بعد تعریف المنطق ربط ما قبل سرو لگے فلتاثیره فی النطق ظاہری پدی وجہ چی دا منطق تاثیر کی ظاہری خبروں کی فی النطق ظاہری اعنی التکلم وید ظاہری خبروں نا مراد زما تکلم دے مراد زما سرے تکلم دے چې خبرې کې نو په خبرو کې اثر معلومیږي ورسېږي په هغه چې خبرې کوي هغه کله وایي الکه زما مراد قضیه موجبه ده کله وایي الکه مراد مې قضیه سالبه ده کله وایي د دې صورت صغرا شو کله وایي د کبرا شو کله وایي د نتیجه شو د خبرو د تاثیر نه پته لګي چې راشي سره منطقي ده وَإِذِ الْعَارِفُ بِهِ يَقْوِي عَلَى التَّكَلُّمِ زکوی چې کم سړی پوی په منطق باندې نو دې قادر ای علی التکلم په داسې تکلم بما لا یقوی علیه الجاهل چې په هغې باندې طاقت نه لري جاهل سړی پوهېږې که نه منطقي سړی مطلق شی او شی مطلق پیژني منطقي سړی بشرط شی او لا بشرط شی پیژني اکم چې د منطق نه خبر نه هغه ته ایجاب او سلب وي او هغه ته چې کوم ده سلب عموم او عموم سلب وي ته به علم معنی وي هغه ما ته منطق مو آیا ولی داغه د مزغو نیمه سي کار پرې خدا خو نه پوي کنه نو اذل عارف به يقوي على التكلم کم سړی چې په منطق پويږي د په تکلم داسې ملکه لري داسې طاقت او قدرت لري لا يقوى عليه الجاهل چې د دومره په خبرو کې تکلم کې تجربه جاهل سړی نه لري جاهل نه مراد دلته کې هغه سړی چې په منطق نه پويږي مطلق جاهل نه دی ویلې خود دې جز له مرتبه را کول ورکړه چې په دې جزئی منطق نه پويږي نو برکه په هر فن پويږي کنه خو مولا نه دی نو ورسه د امام غزالی دا غلو کړی دا ومن لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا نو صحابه او سره په منطق پوهیدل نه امام مالک سره د یو معتزلی مناظره وا نو هغه ته صغرا داسې او کبرا داسې امام مالک خو خط تازه وخت لګولې و اندرون بیرون سال لګولې و دا خبرې چې ته منلې
او تی والله لا اعلم عيش الصغرى وعيش الكبرى ایتونی بشیء من کتاب الله بخدای قسم وی کبر صغرى کبرى دے پوئےگم کہ سپا خبر کے خود قرآن نسشیر اپلکنی گیر لگا تو خبر اور رسیدے کرا نو بعضی خود سی نو ولی اغا تبم جاہل وی اخو مجتہد زامانو علامت الدهر والقهر والغضب ډېر پوه سړی و نو ته څنګه به هغه ته جاهل وې خدا کله کله خپل جزئیات په مرتبه رسو ګرځي نو کلي وکذا فی النطق الباطنی که ته ووایې چې سړي چالاکي دې پکې نه وي که نه دا څه دومره غټه خبره ده دا خو څه دی لکه چالاکي خو په جنکو کې وي په ښځو کې هم چالاکي که نه خو بیا بعضې صفات به سړو کې وي ښځو کې به نه نو دا یو صفت دې پکې نه وي دا څه غټه مسله خو نه ده که نه جنې لږ طویل وي داسې چل دی وي زه راځه په چالاکۍ کې به مناظره کوو چې خبرې شروع کړي دي هلکې پساو کړی دی چې غوسه شوی دی ورته وایي دا خو صرف چالاکي نه ده چې په دې دیوال به متیازې کوو چې بمبه د چا تیزه ده پوهېږې که نه نو دا یو صفت دی وي پکې سره یي نه دا یو صفت دی پکې د سره اینا نو اوس ته بلې غاړې راتاو شو وکذا فی النطق الباطنی وایي دغه رنګې د منطق په خوشحالۍ کې به ته په نطق باطني باندې هم ډېر ښه پوهېږي اني الادراکه دې نه مراد مې زما ادراک دی مغزو کې چې کوم علم پروت دی که نه کومې معانی پرتې دي د هغه معانیو په طریقه استعمال او د هغې په تقویت به هم ته د منطق په خوشحالۍ سې لکه پوهېږي نو دوه صفتې شو قوت ظاهری اور قوت باطنی تو تسمیت المنطق مع الفوائد نو یو فائدہ سے شوا نطق ظاہری او بل فائدہ سے شوا تقویت فی نطق الباطنی لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء زګ منطقی سړی چې دی د اشیاء د حقائق نه واقف وي ويعلم اجناسها او پیجنی دا منطقی اجناسها دا اشیاء جنسنا وفصولها دا اشیاء فصلنا وانواعها او دا اشیاء انواع ولوازمها او دا اشیاء لوازمات وخواصها او دو جنس نو فصل لازم ملزوم خاصیات دا به د منطق نه بل فن کېشتا نشتا نو منطقي چې یو څیز وپېژني نو فوراً دی وایي چې د دې څیز جنس بسئ د فصل بسئ د خاصه سره د لوازمات څه دي دا ټول څیزونه به منطقي طلب کوي بل سړی دا دې کارونو کې ګوتې نه واخلي ته پوه سلې پې که نه سلې پوهې بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف په خلاف د هغه سړي دی چې هغه غافل دی د دې شریف علم نه د دې شریف علم نا استغفر الله وی صاحب سبحان الله وای کنه وی څوک چې دې علم نه غافل دی هغه په دې خبرو باندې نه پوهیږي نو صاحب منطق چې دی هغه مجهولات حاصلولو دپاره څه کوي معلوماتو له ترتیب ورکي چې صحیح نتیجې ته ورسم نو هغه څه دقت نه محسوسوي ام معلوم څیزونه راوالي مجهول به څه کي معلوم کی او نحویان او صرفیان څه کوي هغه مجهولات راغستی او دا غي علم حاصلې مخکنه معلومات له تصور نه ورکی مثالونه څنګه دي تاسو سره صرف او نحوی د تعریفات ته وګوره څومره دقت راولي او دا دقت نه پس بیا علامات شروع کې بیا رسته ته وې چې مړه خو زیدون بده ویل وکړه ته فویشي ورسېده کو نه رسېده ندی په مجهول باندې معلوم سیستدان رسي ورسېده په اور منطقيان سګي په معلوم باندې ځان است مجهول ته رسي دا خو تسمیت المنطق شو اصولی کې وجه تسمیت المنطق بالمیزان نو لومبه خبر را شو چې دا منطق صيغه د مصدر میمی شو اول تحقیق څه شو منطق صيغه د مصدر میمی شو په معنی د نطق ده په معنی د مبالغتن ورته خلق منطق وي لکه زید عدل کې څنګه نسبت مبالغتن ده دویم و اما تسمیته بالمیزان او پاتشم د منطق نوم چې په میزان سره خلق یادي نو دا میزان په اصل کې و میوزانو د میعاد قانون په لګیدو وو د پیا سره بدل شو نو میوزان نس شو لکه میزان
میں وعد نه میعاد شو کنه قانونچه یاد ده که لاړه ده شکر ده فلأنه قسطاس بفتح بضم القاف اور بکسر القاف لضمے نے ایسے لگزان ساتھ ہے پختوں کے ثقیل لگی فلأنه قسطاس للعقل دا عقل دا پارا تلا دا عقل دا پارا سرا یوزنو به الافکار الصحیحه تللی شي په دې باندې صحیح فکرونه مخکې دوه فکرونه وګ یو ویلو چې العالم حادث بل ویلو العالم قدیم د سلندر خبره ټیک په دغه سا غلطه وا ويعرف به نقصان ما في الافكار الفاسده او پیجندی شي به د منطق په توفیل او په برکت او په وسیله سره وایي تاسو د زوات فاضل وسیله نه مانه دلته ګور بال البرکات راغله ده کنه بال الاستعانت راضی شرموتی کې ویلو کنه که شرمه تعامل مو میر شوی جا ويعرف به نقصان ما في الافكار الفاسده او پیجندی شي د منطق په برکت سره نقصان د هغه سيزونو نقصان د هغه اشیاء او فل افکار الفاسده چې فاسد افکارو کې کوم نقصانات دي هغه پس سر پیجندی شي واختلال ما في الانظار الكاسده او هغه خلل او هغه خرابوالم په پیجندی شي فل انظار الکاسده چې په کمزور نظرونو کې نو نظر او فکر کې چې کم کمزورتیا اور کم نقصانات دي دا د منطق په خوشاله کې څه شي لگا پیجندل شي نو د عنوان ورکه خام وجه تسمیه المنطق بالميزان ومن ثم دغه خوشالینا یقال له العلم العالی دته علم عالی هم وای زکه چې دا اعلی ده سوی وتا علم عالی لکونها عالة لجميع العلوم زکه دا اعلی ده ټول علوم ظفرا لا سیما للعلوم الحکمیه خصوصا د لا سیما بشر تهذیب کې به تحقیق راشي او چا ویلې ده او چا ير کړه ده را وی والشته کنه دی ير کړه ده او دی اس ویلې ده او ثانیه والا ستقرؤون ورګه اور شر تهذیب والا سیاتی ټیک ده کنه او تاسو چې کوم ده کنه تاسو بس وایو سید فن آگے چلو نو علم عالی و تولی ویلکا دا دا طول علوم دا پارا آله دا آله پیجنی دا بوکا چی کم دا کنا بوکا دا آله دا پدی خلق اس طرح کوئی نا اوبا روچتی نو چو اوبا پی روچتی کی او اوبا بالٹی کے واری دا بوکے بیا نیولی که فری گی دی او نو بس تب اخپل کتا خوبر آواز دا قرآن و سنت تا بمنطق ورسی دی اس دا لوٹا سکا لکا بوکا پری دا روح الامین سے وی خانا دیوی آگا سلادا بوکے نیولے دا فریدی نو کوئی گے کنا یسی ٹیمزان لزایا کو ویدا بیرتیان ندی ویدا بوکے سران خطیری خواہ اوی مونگو بر آغستی دی مونگو اولام بلوم پو باندے ٹھیک شو کنا جی بعضی یہ آگا بوداگان شی و بیام منطق نپریدی ڈاگے مولی سب تر دیر وقت پور دا منطق ویر آوے چو بیخی مازغے والا خراب کلے بے بخاری تکینا تو رسے چې بخاری تکې نه نو گاڑی ایستو جنگو گاڑی روانه د عبدالقادر جیلانی بابا قبر دی راو بغا وغه اس طرح پاسې د امدادونه شروع کړو وایي کې کنه دا صغرا کبرا کې غلطی رااله نو اعلی د ټول علوم د پر الله سی یمن دا د سب معنا د لکا التمویل او د مثل په معنا او مثل خصوصیت ته وایي کنه لا سیما للعلوم الحکمیه زیادتر په علوم فلسفو کې خدا منطق اعلی ده چې په منطق باندې نه پويږي حادث او قدیم دی نه ویلې مفرد او مرکب کې نه پويږي ته به سره هدایت الحکمت اړونه وي نو دا اعلی شو غنه شو دا اس شو لکو اعلی شو یو علم عالی دی عین سره عین مهمله معجمه علم عالی دا هغه علم دی چې هغه مقصود به ذاتی لکه علم د قرآن او د حدیث دا مقصود به ذات دی کنه او علم عالی دا هغه چې فی نفسه په دې کې څه فائدہ نه وي
خو واجب لغیره دا احناف و تقلیدی دعوه کی لکی دا واجب لغیره دی ٹھیک شو طلباو نو دې ته سوی فی نفسه وی پکې سفیده نه خدا غیر د پردا یو الاله دا صدا لکو دې ته یو بل نوم علی علم العقول زکه عقلونو نه تباس کیږي علم البرهان وتم وی زکه ته د دلیل طریقه خي نور امدا سډیر نمونه شتا دا د موسی علی السلام کونټی د خولی فیها معارب اخرى فائدة هذه فائدة هذه اشرع فائدة یا ابحث من فائدة اشرع من فائدة یدی عنوان بکیر تدوین المنطق اعلم ویتزان پدے خبر خپ سر پویا کا ان ارسطالیس یا ارسطو تسو کوئی الحکیم کم چی حکیمو دا دا عیسیٰ علیہ السلام نا غالباً ساعتیا کانا مخ کے پیدا شو کانا وفات شو دون هذا العلم اغا مدون کو راوی وستو ایجاد کو دی علم شریف لرا العلم باندے الف لام کم الف لام دے وڑکو دی خارجی بلو خیار پاکشتا تدنا زیادو دون هذا العلم تدوین کو دی علم ایجاد کو دا علم بی امر الاسکندر الرومی پا حکم دچا اسکندر رومی بادشاہ آگو تا آرڈرو کو چی اے ارسطو منطق رو باسا ولہذا یلقبو زکا چی طالبان طول سی دی لگا اس گر گرزی را گرزی کافیت الاسمنٹ اگے وڑی شاشی دا خویو بلتا پا اشارو تقرار کی دی خو بیخی گپ تے جوڑ کردے تو تا منطق رو باسا چی دی مازغ خرابی کی کنا ولہذا یلقب بالمعلم الاول دی وجنا ارسطو تا معلم اول ہوئی زکا در نمبے دا کارنامہ کرے دا پا غلو یڑو لیو والفارابیو بل چکم دے ابو نصر فارابیو حذب هذا الفن اغا محذب کو صفائے کو دے فن لرا وهو المعلم الثانی نو اغا یو شیخ القرآن و دے شیخ الحدیث شو معلم ثانی شو کنا اغا پاکی اوچو لامدار سراجم اگڑو دتن لکا توحید رو باس و نور ارسیتن لوکڑو وبعد اذاعت کتب الفارابی او کلچ زائشو کتابون دا فارابی سلطان محمود بادشاہ دا فارابی کتابون اس وازولو نو شیخ ابو علی سینا باندے راوالو ویدہ تا کڑی دی دا سکڑی دی تا کڑی دی وہ خواچتا دا سیو چے سا انقلاب راغلو او دا کتابونا سلطان محمود بادشاہ بیا اس وازول بیا پا شیخ ابو علی سینا تو اجرا خطاس وزولی تحمت پیو لگو بیا دا شیخ ابو علی سینا لاړو بل ملک ته چې دا صفه جاخې واړی دو بدا ملک پرې خود بل ملک ته لاړو دا کتابونه دوباره ولیکل نو وفصله الشیخ ابو علی ابن سینا ابو علی ابن سینا ابو علی ابن سینا دا پا 428 ہجرے کے وفات شوئے رہے مشہور حکیم و فلسفیو دو بیا چکم دے فصلہو دو پہ تفصیلی بحثو کو او دیر زیادو زانے پہ اوکڑو دیو جن ابن سینا تھے چکم دے نو دیر لوے نسبت کی چی دا دیر اگٹا تورا پولو نزیات دکڑے را فصلن دی عنوانو لکے تعریف المنطق سنگا بستے دیکھی دا یادولو سشتا لگا ایک چھوٹیانے مرازی جاخی او دا خو ختمول بغوڑی کتابو سنگ ختمی گی اسے خبر بل سبدی ختمی گی وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعْرِيفًا مِنْ أَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِينَ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر الشريف ولعلك علمت مما تلونا اس دا منطق تعریف کی فصل هذا فصل اشرع فصلا ٹھیک شو فصل هذا مقدمہ کے دری سوزنو سو لگا تعریف و موضوع عرض دا اجمالا و ضمنا ذکرم شو کا خیال مکڑی لگا خود غبی طلباء دا پارے دوبارہ روڑو سو روڑو دوبارہ روڑو چھ انہو علم بقوانین
ولعلک علمت غالبا ګمان مدار چې تب پوه شوي مما تلونا زه جواب چې تلا یتلو بسله کې اعلی راشي په معنا د یبینوي کنه صرف لفظي قرآن یتلو علیهم آیاته دا مطلب نه دی چې نبی رسول الله بتش تلاوتونه کول کني تدل تلاونا بسله کې اعلی راغله تر تلاونا معنا څه کې دلته زه خدا سوام چې مما تلاونا علیکا چې بیان کوم پتا باندې فی بیان الحاجت د حاجت د بیانولو په بحث کې ضرورت منطق په بحث کې مونږ ته بیان وکړو ک تلاوت وکړو بیان ولې تلایت لبسله کې اعلی راغله ده حد المنطق وی په بیان الحاجت کې چې ته سوچو کې ال د منطق تعریف بیان شوی دی د منطق حد و تعریف هو تعریف دواړه څه شو لگا بیان شوی دی خو طالب وی چې ما خونه دی اوریدلې ځکه د عنوان شریف خونه لګیدل کنه نو دل دکې د تعریف المنطق عنوان لګوا استبقی څه ختم شي من انه علم بقوانین چې دا منطق علم د یو څو داسې قوانینو تاسم مراعاتها الذهن چې بچکی د دې رعایت کول په دې عمل کول سل بچکی الذهن ذهن بچکی ان الخطا فی الفکر د خطا فی الفکر نه دا یو څو قوانین دي چې د دې صغرا کبرا دی پیجندل د دې مفرد مرکب دی پیجندل د دې معرف او قول اشاره دی پیجندل دلیل او حجت دی پیجندل قیاسونه دی ولا پیجندل نو خطا فی الفکر نه وسکیږي بچ کېږي ونچ خطا فی الفکر نه بچ خو بیا د کار کړی دی کنه نو دا د منطق تعریف شو چې دا علم نه یو څو داسې قوانینو چې په دې عمل کول ذهن د خطا فی الفکر نه سګي خو تعصم مراعات هوي سوي لگا معلوم شو چې صرف علم باندې کار نه کیږي په علم به عملوم کې په علم به عملوم کې ډېر خسر فیان او نه یعنی است عبارت غلط کی و نم کنومت العروس وایي کنه نو دای په عملونه کو سه په کو عمل په کو نو دی وی چې مراعات او ذهن ته بدلی سکه لگا اے څه ته ګوره کدا کتاب ته ګوره ظالما نو د دې باندې عمل کې سب کې په طالب جانا عمل به کې ک عمل بنا کې نو مثال به د هغه صرفي او نحوي چې سکه عبارت غلط وي او په نحو اثر پويږي ان الخطا فی الفکر د خطا فی الفکر نه د سنا لگا دی باندې یو اعتراض به شر تعذیب کوه چې یو منطقي د منطق خیال او رعایت کوي په منطق عمل کوي خو بیا هم بعض ځینو کې ډېر منطقيان خطا شوي داغي جوابدار چې دو جواب دي یا خدا چې کما حقه رعایت د نه کړي ځکه د گاډه خوېږي دویم جواب ادا ده چې دا د داسې حساب کړي چې دا منطق د خطا فی الفکر نه د بچ کېدو لپاره یو کلی آله نه ده خو د خطا فی الفکر نه چې سړی ته نجات ملاویږي دا غیره پر سيزونه پکار دي د هغه سيزونو نه یو سيز منطق هم ده نو که منطقي خطا شنو ودا دوم راغټه خبره نه ده بلکې دا هو کله کله کیږي البته د خطا نه چې ځان پس بچ کې د هغه بچ کېدونکو سيزونو نه یو سيز ده لکه منطق ده آنی بس سری